داسې خلع کې هغه به 3 حیضه یې د ښځې لپاره. او د بعضې فقهاو رای دا ده چې نه، دا خلع چې ده دا فسخه ده او دا طلاق نه دی. او عدت د طلاق چې دی هغه خو 3 قروء دي فی کتاب الله، لکه وی والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. او دلته په دې روایت کې دا راځي چې نه، د دې عدت بحیضتین دی، یو حیض دی، 3 قروء نه دي. نو دا امام خطابی رحمه الله په معالم السنن کې وایي چې هذا ادل شیء علی ان خلع فسخ. دا حدیث خو واضح دی په دې مسله کې چې دا خلع چې دا فسخ ده او دا طلاق نه دی. وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث ربيع الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضه. صحیح دادا چې دیتا امر وکړل شو چې تو عدت تیر کا بحیضه په یو حیض سره. په روایت د نسائی کې ذکر دا صحیح ده چې دا صحیح نه ده چې دا په صيغه دغه سره لکه مخکې چې دا راغلی ده چې امر ورته وکړ نبی علیه السلام، دا نسبت صحیح نه دی، بلکې صحیح دا دی چې دا مجهوله صيغه چې ویلی شي چې امرت. ځکه په روایت د نسائی کې راځي امرها عثمان ان تعتد، امر وکړ دیتا عثمان رضی الله عنه چې هغه عدت دې تیر کی په یو حیض سره. او دې کې راځي چې عثمان رضی الله عنه په دې کې تابعداري کړې وه د هغه قضا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امرأة ثابت ابن قیس، په ښځه د ثابت ابن قیس کې رسول الله دغه فیصله کړې وه. نو عثمان رضی الله عنه تابعداري وکړه د رسول الله د فیصلې. نو امر یې وکړ ربیع بنت معوذ ته ان تعتد بحیضه چې دا د یو حیض باندې عدت تیر کی. کوم علما چې وایي چې دلته د طلاق او د خلع په منځ کې فرق نشته، بلکې خلع هم طلاق دی، خو طلاق بعوضین دی، د عوض په مقابل کې دی. نو هغه وایي چې دلته مراد د حیضتین کې دا تا چې دا د افراد د پاره نه ده، بلکې دا تا د پاره د جنس ده. نو معنا دا ده چې عدت دې تیر کې په حیضونو سره، حیض سره، حیض جنس دی، یو تم وی، 2 تم وی، 3 تم وی. نو مراد په دې سره جنس شو، او مراد په دې سره هغه تا د پاره د افراد نه ده، پاره د وحدت نه ده، ګنې چې یو حیض سره. هغه وی ځکه چې قرآن کې په خپله دغه 3 قروء راغلی دی چې والمطلقات، او دام یوه مطلقه ده. نو دلته د دې دپاره چې دا حدیث مخالف نشي د قرآن د نص سره، موږ وایو دا حیضتین کې تی دپاره د افراد نه، بلکې تی دپاره د جنس ده. انبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي انبأنا علي بن بحر انبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، خلع واغستل د خپل خاوند على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة. ما تاسو ته ویله چې صحیح رای دا معلومیږي چې دا لکه څنګه چې
امام خطابی رحمه الله وی چې دا صریح دی پدې کې چې دیتا امر په یو حیض باندې رسول الله کړو ورستا ربيع بيبتا عثمان رضی الله عنه کو نو دا طلاق نه دی ځکه د طلاق د پاره خو ثلاثه قرو راځي او د دې لپاره یو راغلی دی نو معلومیږي دا چې دا طلاق نه دی پدې کې یو مسله مهمه ده چې په خلع کې د هیڅ امدارای نه ده چې خلع په زور د خاوند نه په غیر د اجازت د خاوند نه حاصلې دي شي او دې کې اوس لکه د حکومت د پاکستان چې دی یا نور داسې قوانین چې جوړ شوي دي چې خلع حق د حاکم دی په غیر د رضا د خاوند نه نو دا په شریعت کې د دې لپاره مثال نشته بلکې لابودی د پکې د رضا د خاوند نه نو په خلع کې لابودی د رضا د خاوند نه لکه څنګه چې په طلاق کې لابودی د رضا د خاوند نه خو طلاق دومره ده چې د هغه خاوند د خپل طرف نه ورکوي ښځې ته بلا عوضه او خلع په مطالبه د غیر باندې ورکوي دا خاوند په عوض په مقابل کې واختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة أكثر أهل العلم جمهور دار عيدا شاغ ثلاثة قرود ثلاث حيزن وهو قول سفيان الثوري او اهل کوفه دی په دې باندې قول احمد هم کړی دی اسحاق ابن راهوی هم کړی دی ځکه دوی وایي چې خلع طلاق دی او دا فسخ نه ده قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان عده المختلعه حيضه بعض اهل علم د صحابه و رای دا چې دا عدت د مختلعی چې دا یو حیض دی ځکه دا فسخ ده او دا طلاق نه دی حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې وی قال احمد ان الخلع فسخ چې امام احمد رحمه الله هم دا ویلي دي چې خلع فسخ ده وقال انها لا تحل لغير زوجها حتى یمزی ثلاثه اقرا د خاون علاوه بل سړی د پارم دا نه جایز کیږي تر څو پورې چې درې حیضه په نه تیر شي نو هغه مسلک د امام احمد دا راغسته چې خلع فسخ ده خو عدت به درې حیضه لکه دا نور علما وایي چې جمهور چې خلع طلاق دی دا ورته وایي فسخ ده خو عدت درې دغه قرو دی قال اسحاق وان ذهب ذاهب الى هذا که یو سړی دې ته ذهاب کوي چې خلع دا فسخ ده او طلاق نه دی او د دې عدت یو حیض دی که په دې باندې سړی عمل کوي نو اسحاق ابن راهویه وایي هو مذهب قوي دا مذهب قوي دی ځکه په دې کې دا روایات ثابت دي د قیس ابن ثابت روایت د رسول الله فیصله ده او د ربيع بیبي روایت کې د عثمان رضی الله عنه فیصله ده باب ما جاء فی المختلعات دا خلع اخستل د خځې د پاره په غیر د داسې یو شرعي عذر نه دا ګناه ده نو په دې باب کې د دې ذکر دی چې دا ګناه ده ښځه دې ته زړه نه ښه کوي چې زه خپل خاوند نه طلاق واخلم او بل څوک په نکاح کما حدثنا ابو قريب قال حدثنا مزاحم بن ضواد بن علبة عن أبيه پلار زواد ابن علبة دا ضعیف راوی دی نو د دې وجنه روایت کمزور دی عن لیسن دا لیسم چې دی
نو دا په باره کې د علماو دا رای ده چې دا لیس د پلار نوم دی ابو سلیم او دام کمزور راوی دی. عن ابي الخطاب درې مراوی پکې ابو الخطاب دی وې دام مجهول راوی دی. عن ابي زرعه عن ابي ادريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات یعنی هغه خزي یطلبن الخلع من غیر بأس چې خلع اخلي د خاوند نه په غیر د یو عذر شرعي نه. هن المنافقات دا خزي منافق دي. دا مبالغه د پسجر کې چې داسې مؤمنه خزه دا کار نه کوي. دا حدیث چې دی غریب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي لکه موږ ویل درې راویان پکې کمزوري دي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم او د نبی علیہ السلام نه داسې روایت راغلی دی چې انه قال نبی علیہ السلام وی ایما امرأة اختلعت من زوجها من غیر بأس فغیر د عذر شرعینا لم ترح رائحة الجنة. لم ترح معنی لم تشم دا خزه به بوی برانی شي په دی باندې د بوی د جنت نبی الله دون لري وساتي چې بوی به امپرانی شي. د دې سند بیانې امام ترمذی د دې روایت انبأنا بذلك بندار انبأنا عبد الوهاب انبأنا ايوب عن ابي قلابه عمن حدثه. نو پدې کې عمن حدثهم کمزور راوی شو ضعیف مجهول. عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. امام ترمذی دې روایت ته حسن وی اگر کپدی کی مجهول لعمن حدثه خو مخکې روایات او د مجموعي د روایات د وجنه دې ته حسن ویلې دي. ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. نتي رواية بني غليل. ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. باب ما جاء في مدارات النساء. مدارات وليكي ملاتفيتا تويل داره معنا لاتفه د سره ملاتفه وکړه نرمي وسره وکړه. نو مدارات د نساء معنا خذ سره نرمي کول په بارک رسول الله حکم کړی دی چې د خذ سره به نرمي کې. کوكب الدري دغه شرح ده د ترمذی او د دیوبندی عالم رشید احمد گنگوهی. نو هغه دا وایي چې مدارات چې دي بذل الدنیا لاصلاح الدنیا او یا بذل الدنیا لاصلاح الدین دې ته ویل کېږي مدارات. دنیا د لپاره مصرف کې یا دنیا مصرف کې د اصلاح د دین لپاره دا مدارات دی. او یو مداهنت دی چې بذل الدین لاصلاح الدنیا دنیا می خشي نو دین پکې پرېدما. بذل د دین دې ته مداهنت وایي پرې خودل او خرج کول د دین د اصلاح د دنیا لپاره. نو ډیر خلک داسې وایي د دین کار پرېدا د سینه چې ماته پکې نقصان را پیږي دا نقصانونه را پیږي که زه د دین کار کومه. نو دې ته مداهنت وایي. یو مدارات دې ته وایي نرمي چې د دنیا د کار نه تیر شه خیر دی. د دې لپاره چې دا بل معاملې دې صحیح شي نو خپل دنیا مصرف کا او د دې لپاره چې د دین کار دې صحیح شي نو دنیا پرېدا نو دنیا خرچ وکا. نو مدارات د خزو سره راغلی دی. معنا دا نه ده چې ته ورته دین پرېږدې بلکې د دنیا دپاره دنیا خرچه پې وکړه او د ښځو سره نرمي وکړه دین ورته مه پرېږده. حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا يعقوب بن ابراهيم
ابن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالزلع. ورواية مسلم کی راځي إن المرأة خلقت من زلع لن تستقيم على طريقة. خزه پیدا ده د پختینا او دا پختی هیڅ کله نه نیغیږي نه. دلته موین المرأة کزلع زکه خلقت من زلع ده کنه من اعلى زلع چې راځي د اوچتي پختی دا سر پختی چې د دې ته چې ګوري نو دا ډیره وړم دا او ډیر کګم ده. نو معنا د دغه پختی نه الله دا خزه پیدا کړی دا چې د آدم علی السلام د پختی نه حوا بی پیدا شوله. نو ان ذهبت تقیمها کسرتها. کته شروع شي چې زدا نیغوم بیخي نو کسرتها دا به ماته کی. او په مسلم په روایت کې راځي چې کسرها طلاقها ماتواله طلاق د طلاق ته خبره ورسیږي. وَإِن تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ. او کته پرې دی لرا نفع به حاصله په دې خزه باندې سره د کوګوالي نه واغه کوګواله به پکی. په روایت د مسلم کې راځي استمتعت بها وبها عوج. تب نفع حاصله په دې باندې او په دې کې به کوګواله. دا حدیث دلیل د دې دی چې د خزي مزاج کې عوج شته کوګواله شته. دا د خزي نقصان نه دی ځکه چې تشبیه ورکړي د پوختۍ سره او ویری دي دا پیدا ده د پوختۍ نه. نو پوختۍ کې خو څه نقصان نشته الله داسې پیدا کړی ده. دا پوختۍ ستا دغه څه کاګه ده نو د خو څه نقصان خبره نه ده. نو دغه څه دی خزه کې چې دا کوګواله دی دا نقصان خو نه دی دا خو د دې خلقي فطرت دی الله پیدا کړی په دې دا الله دغه څه پیدا کړی دا. کته وسوي چې دا بالکل زما د مزاج سره سمي او اس قسم ته نقصان پکې نه نو بیا داسې خزه نه پیدا کیږي ستا به د یوې خزې سره زندگی را نشي طلاق به ورکې. نو خزه کې به کوګواله یي نقصان به پکې خو ته نو معنا دا دی چې مدارات پکې د خزو سره هغه د کوګوالي بیخي د سمولو کوشش مکوه. ویخي سمول نه شي مداهنت نه دی راغلی چې د دین کار او تفرید چې خزه می په دین خپکیږي وې رشوت واخل نو زی اخلمه خزه می راته وې چې چکر را کنو زی ول ورکوما. دا به مداهنت دی چې دین پرې دی دین به نه پرې دی د دنیا په کارونو کې دا غیر ماغه سي دغه سره وکا یعنی ډیره سختی ور سره مکو چې توې چې زی سموم بالکل. باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق زوجته. پلار ورته دا وایي چې طلاق کړه خزه دی نو سړی د پاره تعمیل د دې حکم د پلار دا جایز دی که جایز نه دی واجب دی پی کله واجب نه دی پی. د دې روایت نه داسې معلومیږي چې د والد حکم واجب دی لازم دی په بچی باندې منل داغي. حدثنا احمد بن محمد انبأنا ابن المبارك انبأنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال كانت تحتي امرأة احبها زما سره ډیر محبت وکانا ابي يكرهها زما پلار خوخه نوا. فامرني ابي ما تم پلار ویل ان اطلقها فابيت ما انكار وکړ ول طلاق ما. وي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. پرید طلاق کچ پلار دې دته وای. نو علماء وی پدې کې دلیل له پدې خبره باندې چې انه يجب على الرجل اذا امره ابوه بطلاق زوجته ان يطلقها وان كان يحبها.
اگر کستا سره ډیر محبت دی د خځې سره خو چې پلار دې د طویله طلاق یې کانو پتا باندې واجب دی حکم منل د پلار وی وحق الام اکثر من حق الاب حق د مور خو ډیر زیات دی د حق د پلار نه چې مور دې د طویله په طریقه اولاد سره به طلاق دا پتا باندې واجب دی او دې کې د علماو لږ تفصیل لري د فقهاو چې کله پلار ستا د طلاق حکم کوي یا مور ستا د طلاق حکم کوي او هغه په یو مسله داسي چې په هغه کې هغه په حق باندې دای چې د هغه د خځې د طرف نه بیزتی کیږي یا د خځې د طرف نه هغه ته ایذا کیږي ضرر رسیږي نو په داسې صورتونو کې اطاعت د پلار او د مور دا واجب دی او چې کوم ځای کې داسې ایذا د ښځې نه رسیږي او ښځه د هغې ته هېڅ قسم ته د ضرر رسولو فکر ته نه ورکوي چې هغه ته ضرر ورسیږي یا نور نقصان د دین پکې نه وي نو په داسې وخت کې وایي د پلار او د مور د حکم تعمیل پتا باندې واجب نه دی بلکې د هغې هغه که ایذا ورته رسي ضرر رسي یا د هغې کوم اعتراض دی او هغه اعتراض شرعي نو د هغې د دفع کولو کوشش وکړي او که هغه نه دفع کېږي نو بیا پتا باندې د هغې حکم منل واجب دی چې طلاق ورکړي اوس که په دې وختونو کې تا دا اجازه ورکړله چې د مور په خوله باندې زه ښځه طلاقوم نو یوه ښځه به هم تا سره په نکاح کې پاتې نه شي ځکه د مور د خوا کې او د ننګور خوا همیشه ورانه وي نو خوا کې خو بد ناکاسته هغه ښځه بدې شي باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق اختها یو ښځه به طلاق د اخته دلته چې دې ته طلاق اختها ویلې دی نو دا په دې معنا باندې چې ان المسلمه اخت المسلمه یو مسلمه ښځه خور د بلې مسلمې ده نو دا ستا خور ده ته د هغې د طلاق مطالبه مه کوه دا په هغه صورت کې مه کوه چې کله ستا په نکاح کې نه ده او ته سړي نه مطالبه کوې چې تا په نکاح اخلمه خو شرط دا دی چې مخکینۍ ښځه باندې طلاقې نو دا مه کوه یا دواړه په نکاح کې ایستی خو ته بار بار خاوند په دې باندې دغه باعثه کې چې هغه بله ښځه طلاقه کړه حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها الأخت في الدين يعني لتكفئ ما في إنائها لتكفئ بخاری کې داسې راځي چې لتستفرغ صحیفتها وانما لها ما قدر لها ته د دې وجه نه دا خور په خپل طلاقې چې ته وې چې د هغې صحیفه هم خالي شي او هغه ما ته راوړي نه ستا دپاره خپله ده تا دپاره هغه ده چې الله تعالی مقرر کړې ده او د هغې دپاره هغه ده چې هغې له الله مقرر کړې ده ته کوشش مه کوه چې هغه د خپلې هغه دیني خور برخه هم خپل ځان ته راواړې وی چې دا طلاق کی دا هغه حصہ ما ته پاتې شي دا هغه حصہ د رزق د جامو د شپې تیرولو د خاوند سره دا ټول د هغې په حصہ کې دي ته هغه ما ته پاتې شي داسې مه کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده لا تسأل المرأة طلاق اختها وفي الباب عن ام سلمة باب ما جاء في طلاق المعتوه ګوره یو معتوه دی ناتوه ویل کېږي الناقص العقل عقل یې لږ کمزوری دی ښه او بد ډېر نه پېژني
نو د داسې سړي د طلاق حکم سره نو یو سړی دی چې عقل نه لږ کمزوری دی په دې خو تقریبا د فقهاو اختلاف دی چې لیونی نه بالکل اوس لږ کمقلي د هغه تصرفات خو چلیږي ښځه طلاقولی شي خو دلته د معتوه نه هغه ناقص العقل دی چې هغه لیونتوب حد ته رسېدلی نو چې کله یو سړی د لیونتوب حق ته رسېدلی دی د هغه طلاق معتبر دی ښځې لکه نه دي نو دی روایت کې د معطوف تعریف کړی دی چې المغلوب علی عقله دی چې عقل د هغه باندې غلبه راغلی یعنی عقل پکې نه بیخي نو دا لیونی نو په دې کې معشوم هم داخل شو په دې کې لیونی معطوف کې داخل دی سکران پکې داخل دی چې نشکی نو دا ټول په معطوف کې داخل دي ذکر است راځي چې معطوف هغه چات مراد ده په دې حدیث کې المغلوب علی عقله چې عقل زائل شوی او غلبه را وستلی شوی داغه په عقل باندې عقل کې نقصان راغلی هغه که معشوم د وجنه معشومتیا د وجنه دی کله لیونتوب د وجنه دی هغه د نشي د وجنه شرابي سکري دي پودري سکري دي حدثنا محمد بن عبد العلاء الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان دا عطاء بن عجلان دير ضعيف راوي دي متفق على ضعفه دي عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز هر یو طلاق چې دی هغه جایز دی الا طلاق المعتوه مگر طلاق د ناقص العقل سړي چې عقل باندې غلبه راغلی رسته تفسیر دی المغلوب علی عقله چې غلبه راغلی داغه په عقل باندې نو داغه طلاق صحیح نه دی امام بخاری دا روایت خډیر کمزور دی د عطاء ابن عجلان د وجنا خو امام بخاری رحمه الله تعلیقا قول د علی رضی الله عنه نقل کړی دی اومداسي چې علی رضی الله عنه وی کل طلاق جائز الا طلاق المعتوه نو دا امام بخاری رحمه الله تعلیقا نقل کړی دی او په صيغه د جزم سره نقل کړی دی قال علی معلومی کی دا چې دا ثابت دی دا سر علی رضی الله عنه تا قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان متفق على ضعفه دی صاحب الحديث دی خو عمل په دې حدیث باندې شتا ځکه چې مونږ ویل چې امام بخاری په دې کې قول د علی رضی الله عنه صحیح ثابت راوړی دی ولا عمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز الا ان يكون معتوها يفيق الاحيان مگر کدا سړي ونی چې په بعضي وختونو کې سروخ شي لیوانتوب چپتی لاړ شي نو بیا فیطلق فی حال افاقته په حال د بیداری کې چې مغلیوانه نه یو هغه وخت کې خزه طلاق کی بیا دغه تصرف د دلاره اعتبار شتره خزه طلاقیږي مبارک پوری سے د بعض علماونه دا خبره نقل کړی ده چې یو سړی په نشه کې داغه عقل لاړ یقینا شرابي اسکلی دي دومره ډیر چې هغه په خبره باندې نه پوهیدو او دغه رنګه پودر اسکلی دي نو د طلاق چې دی لم یلزم طلاق هو د طلاق لازم نه دی او کچیرته داسې وو چې تیقن نه په ذهاب د عقل باندې بلکې صحیح وو چې اسکلی دي خو صحیح دی شراب اسکلی دی خو صحیح دی وی نو بیا که طلاق ورکړل نو بیا لازم دی اگر کدی نشه کړی دا زمون فقه حنفی دا وی چې په نشه کې دی ته حالت ته ورسېده چې عقل لاړ طلاق معتبر دی وی زکه
دا یو د اختیاري عقل بولی، یو د طبعي عقل تللی. لیونی چې دی داغه خو په طبعي ډول سره عقل تللی دی، ماشوم چې دی داغه خو طبعي عقل نشته دی. اوس چې نشئی سړی دی دا خو په اختیار سره خپل عقل بی، او کوم عقل چې دا اختیاري بوزي نو د هغې کې د دنه احکام د دین نه پورته کېږي، بلکې احکام د دین ور باندې همداسې باقي دي. ګلی دي فقه حنفي چې دا په خپل اختیار سره د عقل ختم کړی دی، او عقل نو د عهد باندې احکام د فاقد العقل نه دي نافذ. او خو علما دا وایي چې نه، که یو څوک یو شی په خپله اختیاري وکي او که غیر اختیاري وکي نو په هغه باندې احکام جاری کیږي یو شان ته. مثلا یو سړی د خپله پښه په خپله ماته کي، اوس یې وس نه کیږي نو د ده نه خو قیام زایله شو. دغسې دا سکران او نشه سړی په خپل عقل بوته نو احکام خو د فاقد العقل ور باندې نافذ دي که. دا خبره امام طحاوي هم کړې ده په فقه حنفي کې. خو عامه فقه حنفي چې دا هغه دا وایي چې نه، د خپل عقل په خپل اختیار سره زایله کړی دی نو د باندې احکام د فاقد العقل نه نافذیږي. خو د دې حدیثونه داسې معلومیږي چې فاقد العقل فاقد العقل دی، په خپل عقل بولی که هغه طبعا او فطرتا خلقتا دغه عقل الله دغه کړی زایله کړی، خو د طلاق او د باندې احکام د فاقد العقل به نافذي، طلاق به نه واقع کیږي. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته. د زمانه د جاهلیت کې دی، كان الناس في الجاهلیه، سړی به طلاقول خپل ښځه ما شاء ان يطلقها، کله چې به وغوښتل چې طلاق یې کړي. وهي امرأته، دا به د ښځه شوله بیرته اذا ارتجعها، چې کله به یې ورته رجوع وکړله. وهي فی العدة، او دا به په عدت کې وه، رجوع به یې ورته وکړه بیرته به یې ښځه شوه. وان طلقها 100 مرة، اگر که دې ښځې له به طلاق ورکړو 100 کرته او اکثر، یا د 100 نه هم زیات 200 کرته. یو وارې به طلاق ورکړه، عدت کې به وه چې هغه به 2 میاشتې تېرې شوې، 3مه میاشت به پوره کېدله، ورته وویله رجوع مې درته وکړه، نو بېرته به دته ښځه وه. بیا به یې ورله طلاق ورکړه، بیا به چې 2-3 میاشتې تېرې شوې نو رجوع مې درته وکړه، نو ښځه به یې ټول عمر بانډه کړې وه، نه به بل چا په نکاح اخیستی شوه، نه به په خپله ده ورته ښځه ویله. نو دا طریقه به بعضې وخت کې دوی د ښځو سره د بدل د اخیستو دپاره، ښځو ته د ضرر دپاره دوی به دا طریقه خپلوله، دا طریقه به استعمالوله. حتی قال رجل لامرأته، تر دې پورې چې ویله به یو سړي خپلې ښځې ته چې والله لا اطلقک، زه قسم په خدای د طلاق به تاله داسې در نه کړم چې بیخي دې پرېږدم او په تبیني مني زما نه جدا شي او بل خاوند وکړي. ولا آویکې ابدا، او نه به تا صحیح ښځه کړمه د خپل ځان دپاره، یعنې زه به نه به تا بیخي پرېږدم او نه به دې خپله ښځه وګرځوم، بلکې دغسې کر به کو اویکې، یعنې معنا دا د لا اسکنو کې فی منزلي، په خپل کور کې به دې صحیح ښځه هم نه کړم. نو دغه طریقه به ورسره کوله. قالت وکیف ذاک، ښځې به ورته ویل څرنګه؟ قال اطلقک، طلاق به درکړم. فکلما همت عدتک، نو کله چې قصد وکړي عدت ستا ان تنقضیه چې ختم شي، بیا به درته رجوع وکړم، بیا به طلاق درکړم.
نو دا ښځه لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حتی دخلت علی عائشه فاخبرتها، مور بی بی غلی شوله حتی جاء النبي صلی الله علیه وسلم فاخبرته، نبی علیہ السلام خبر کو، فسکت النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام غلی شه تر دې پورې چې د قرآن د آیاتونه نازل شولو چې الطلاق مرتان، دوه کرته طلاق چې دي، طلاق رجعي چې دي مرتان دي، او لا رجع بعد طلاق الثالثه، د دریم طلاق نه وروسته بیا رجوع نشته، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، دا په دوو طلاقو کې دي. قالت عائشه فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، مور بی بی عائشه وی په فاستأنف الناس، په بل روایت کې راځي فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك اليوم، من كان طلق او لم يطلق. نو عائشه بی بی وی خلق د نوی طلاق سره مخ شلو براتلونکي کې، من کان طلق ومن لم يكن طلق. حدثنا ابو كريب حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام بن عروه عن ابيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشه. قال ابو عيسى وهذا اصح من